سفر نه مار دی نه مهلک زناور دی نه د غیټې چنجې دی دا د زمانې جاهلیت خیالات دي بشریت کې د دې هیڅ حقیقت نشته دی محرم میاشت دا په ختمېدو او دې نه پس د سفر میاشت راتلو د سفر میاشت زموږ پښتانه دې د درنه میاشت وایي دا درنه میاشت د زمانې جاهلیت نه واخله تر نن ورځه پورې دا د خیر میاشت دا منحوسه ګڼل شي خلک وایي دا منحوسه میاشت ده زمانې جاهلیت کې به د بعض اهل عربو په دا خیالو چې سفر دا هغه مار ته ویل کېږي چې دا د انسان په ګېډه کېږي او د لوږې په حالت کې چې کوم انسان ته دا مار تکونه ورکوي او د لوږې چې کوم تکلیف وي وایي دا په اصل کې د دې مار تکلیف او د بعض اهل عربو به دا خیالو چې دا سفر دا په خېټه کې یو ځناور دی چې دا د لوږې په حالت کې پړکاویږي او د دې د وجې نه بعض اوقات انسان هلاکېږي او د بعض اهل عربو په دا خیالو چې سفر دا هغه چینجو ته ویل کېږي چې دا د انسان په جګر او پښتو کې پیدا کېږي چې د هغې د وجې نه د انسان رنګ زیړېږي چې د طب په اصطلاح کې هغې ته یرقان ویل کېږي خو یاد ساتئ دا ټول خیالات دي دا اوهام فاسده دي سفر نه مار دی نه مهلک زناور دی نه د غیټې چینجې دی نو نن سبا بعضې خلک هغه دي چې هغوی د سفر میاشت هغه منحوسه ګڼي هغوی وایي دا درنه میاشت ده بعضې خلک خو چوکي موکي راوالي او د خپل کورونو دیوالونه وهي چې پیریان وتښتي وایي دا درنه میاشت دا هسې خیالات او اوهام په بعضې خلک هغوی چې هغوی د دې نحوست نه د بچ کېدو دپاره هغوی دا وایي چې ورېږې څه خوشحالي یې وي واده یې وي څه پروګرام یې وي هغوی د دې میاشتې د تېرېدو انتظار کوي ای وایي په سفر کې واده کول صفر دي ناکامه دي دا ټول خیالات دي دا ټول اوهام فاسده دي دا غلط نظریات دي بعضې خلک د دې میاشتې د نحوست نه د بچ کېدو دپاره هغوی خیر خیرات کوي بعضې خلک هغوی د خورو لوښي ماتوي بعضې خلک خپل ماشومانو ته د سپینو زرو ګوتمې ورچوي او هغوی ته تعویضونه ورچوي چې د دې میاشتې د نحوست نه بچ شي خو یاد ساتئ دا ټول خیالات دي دا ټول اوهام فاسده دي دا غلط نظریات دي دا د زمانې جاهلیت خیالات دي بشریت کې د دې هیڅ حقیقت نشته دی او بعضې خلک د دې خبرې دپاره په دلیل کې دا خبره پیش کوي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي من بشرني بخروج سفره بشرته بالجنة چې څوک ماته د سفر د میاشتې د تېرېدو زیری راکړي زه هغه ته د جنت زیری ورکوم دا روایت ملا علی قاری رحمت الله علیه په موضوعات کبیر کې ذکر کړی دی او د دې په منګړت کېدو باندې په موضوع کېدو باندې تصریح کړې ده چې دا موضوع روایت دی موضوع روایت هغه روایت ته ویل کېږي چې څه خلک داسې وي چې هغوی د ځانه خبرې کوي او هغه پیغمبر علیه السلام طرف ته منسوب کوي هغه حدیث نه وي هغه د پیغمبر علیه السلام خبرې نه وي هغه هغوی د ځانه جوړې کړې وي په دغه رنګې دا د سفر په باره کې چې بعضې خلکو دا خبرې جوړې کړې دي دا د ځانه جوړې کړې شوې خبرې دي بلکې صاف او صحیح احادیثو کې پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نقل کوي مسلم شریف کې دا روایت دی فرمایي چې ما د پیغمبر علیه السلام نه واورېدل پیغمبر علیه السلام کو فرمایل لا عدوى ولا سفر ولا غوله چې د مرض متعدي کېدل د مرض په ذات خود د یو نه بل ته لګېدل او ولا سفر او د سفر نحوست او د غول بیاباني دا هیڅ حقیقت نه لري لہذا چې دا بعضې خلکو دا خبرې جوړې کړي چې د سفر دا میاشت دا منحوسه میاشت ده او په دې کې دا نحوستونه دي نو دا غلط خیالات دي مونږ له د دې نه خپل ځان بچ ساتل پکار دي الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي